السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دفاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه هم د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت، پریشانی او غم نه په امن کې وساته. الله جل شانه هم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه هم د هر قسم وبایي امراضو، اچانکي غمونو، تکلیفونو، مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن ستاسو دپاره یو ډیر مجرب عمل راوړی دی چې بعضې علماو دا اسم اعظم هم ذکر کړی دی. یعنی مطلب دا دی چې دا اسم اعظم دی. اسم اعظم متعلق راځي چې یو سړی د اسم اعظم عمومي بیا عمومي پیدای کی او هغه ووایي، د هغې نه پس چې کم قسم دعا غواړي الله جل شانه هغه ضرور خامخا قبلوي. نو بعضې علماو دا وظیفه، دا کم اسم چې نن زه تاسو ته ښایمه او وظیفه در کومه، نو بعضې علماو دا اسم اعظم ښودلی دی. نو دا اسم اعظم، دا وظیفه دا د څه دپاره ده؟ دا د هغه مریض دپاره ده چې کم مریض نه طبیبان، ډاکټران دا تی مایوسه شوي چې یاره بس دا نه کیږي، دا بس د الله په فضل و کرم به کیږي، د هغې نه علاوه د دی علاج وغیره نشته دی. یعنی مطلب د دی علاج ناممکنه وي، ممکنه کیدی اړوله شي نه. نو د هغه مرض دپاره او د هغه مریض دپاره دا وظیفه ده چې اسم اعظم خو هم ورته بللی شي او ویلی هم شي. نو دا وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره مجربه ده او ډیره ازمایلی شوې ده. نو دا وظیفه یو ځل وکئ د هغه مریض دپاره چې کم لا علاجه مریض وي. مطلب ډاکټران ترې مایوسه شوي وي چې یاره موږ دا نشو کولی، د ده علاج نه کیږي. نو د هغه مریض دپاره دا وظیفه ده. راځو وظیفې طرف ته. د وظیفه په څرنګې ده، طریقه کار یې څنګه دی چې هر ټیم وي خو په اودس کې پکار وي، د حرامو نه به ځان ساتل پکار وي، په توجه سره او په یقین سره به وظیفه کول پکار وي، د فرض لمونځ پابندي به ورسره لازمي وي. نو د الله جل شانه اسم ذات دی، دا به یا الله یا الله یا الله دا وظیفه ده. مخکې وروسته ته درود شریف پکار دی. طاق عادت کې 3 3 5 اوه 11 هر څونه ځله چې وي، او وروسته ته هم. نو دا چې تاسو نه څومره کیدی شي کثرت سره دا ویل پکار دی چې کله دا په کثرت سره ووایي، بیا به د الله جل شانه نه دغه مریض د شفا دپاره سوال وکړئ. الله جل شانه به دته خامخا ضرور به دته دا شفای کامله عاجله ورکوي، او په شرط د دې چې د مرګ وخت مقرر نه وي. نو الله جل شانه به د په خپل فضل و کرم سره، په اسم ذاتی سره، اسم اعظم سره، د دې سره به الله جل شانه دله به شفای کامله عاجله ضرور ورکوي. دا وظیفه یو پیره خامخا د داسې مریضانو دپاره وکړئ چې کم لا علاجه مریضان وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.